أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرم الله زما عزتمندو مشرانو او د پردین آخوا تورسرو خویندو میندو دا کما اجتماعیت چی ما و تاسو تا په نظر راځي د دې شاته دوه خبرې دي د هغې د وجې نه الله موږ او تاسو راټول کړي وي یو خبره اولنۍ دا د الله د فضل ده او فضل ته عبدالله بن عباس وی قرآن او حدیث ته محمد رسول الله او دویم د دې علماو د دې قاریانو د دې محتممانو د شیخانو د هغې د شپې الله ته جړه او فریاد د الله په دربار کې خپلې اوښکې پیش کول او خپل ژوند لنډ تنګ کول او د امت مسلمه د خیر سوچ او فکر دې دوه خبرو له الله نن وجود ورکړ چې الله ستاسو په علاقه کې د مشکات د حافظانو قاریانو د ناظرو ختمونه الله برابر کړ په دې پسې دا دعا طاقت شاته پسیو
و د محنت د قرآن کریم نوې د دې علماو د حدیثو محنت د دې نوې او د دیو دا جړا او فریاد الله ته نوې او دیا د خپل بچو سره دا کم وخت تیرول نوې نو دا علماء زما استانه په کاروبارم خپېږي دا زما استانه په تجارتونم خپېږي دا د عیش عشرت زندگی د سم زړه وسره دی د دې سره نفس وسره دی د دې سره ما شیطان ورسره دی دا لذتونه دا خوندونه دا خوراکونه دا چکرې دا زمانګ د علماو د زړونو غواړي لیکن دا یو خبرې ګیر کړي خبره سره خبره دا ده چې د الله رسول دی خپل وارثان وي رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته وایي الا ان العلماء ورثة الانبیاء خبردار امتا پدې خبره باندې ځان پواکا چې زما د امت علما د انبیاء په مسله باندې ولاړ دي دیو ته د انبیاء میشن اسپارل او د انبیاء زندگی د تنعم نه و دا غي زندگی هم دقه و کما چې د علما و بلا لالچا بلا عہدہ بلا نوٹا بلا اوٹا بلا د کلی مشری تتما د دینه بغیر ستا بچې د جهنم د لارو نه راستنی او د جنت لار صراط مستقیم ته برابر او دا کار د انبیاء را لېږلي دی لا چې هغوی به د دې امت رهنمایي کوي د خپل امتونو باندې رهنمایي کوي او هغه کار چې کله محمد رسول الله د دنیا نه لاړې او هغه اخري خطبه ورکړله او دا خبره وکړله چې هل بلغت آیا ما تاسو ته د الله پیغام ورساو کنه نو صحابه ویل قالو بلا ولې تا خو موږ ته پیغام را ورساو رات دې را باندې وپېژان الله مو پیژندلو پیغمبر ته مو پیژندلی د حیوانیت د زندګۍ نه دې راوستانه کړلو د انسانیت زندګۍ نه دې راوست نو د الله نبی ورته وایي اوس به غایبینو ته تاسو رسوئ غایبینو ته ذمواري دا په صحابه ور واچله او په اهل علم علامه ابن قیم وایي غټه ذمېداري د اهل علم ده آیله ورته او بیا یې الله ته اشاره داسې وکړله اللهم اشهد علیهم یا الله ته په ګواشه یا الله ته په ګواشه یا الله ته په ګواشه ما ولا پیغام راوړلو هغه یې ومنله چې هغه د پیغام حق دې ادا کړو او اوس دی پیښه او غایب پیښه اوس دا علماء او پیغمبر چې کوم فکر ورکړی کومه نظریه ورکړې وه صحابه ولا هغه فکر هغه نظریه اوس د امت علما دې طلباو له ورکړي ابي هريره رضی الله تعالی عنہ خواله یو سړی راغی ویل یا ابا هريره ویل حدیث مرفوع راته بیان حدیث مرفوع دې ته وایي چې یو صحابي برای راست رسول الله نه اورېدلی په منځ کې بل استاد شاګرد دی برای راست خبرې اورېدلې داسې حدیث ویل راته وی ښه کېنه کېناستلو ویل دا مخامخ قلایي دي هغه ویل
ابي هريره بهوش چې لږ ساعت وشلو بیا په هوش کې راغلی وی دا مخامخ خلایني هغه وی لاړ ابي هريره بیا بهوش په دویم کال چې هوش کې راغلی وی دا مخامخ خلایني هغه وی نه ما دا مخامخ خلا ویل ما رسول الله په دې مخامخ خلا کې ناست او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایي چې یا ابا هريره اول به جهنم ته څوک ځي وی ما ورته ویل چې الله ورسوله اعلم الله او الله رسول پوهېږي ما ته پته نشته وی ما ته ویله چې یا ابا هريره اول به د دې امت علما جهنم ابي هريره به چې دا حدیث بیانولو ژړل به ګریوان مې لوټ شله په اوښکو باندې ولې وی چې د علم مې نه وی دا خو دوی منصب دی تاله دوی مقام درکړو هغه میشنې ته وسپارلو د انبیاو غمې غاړې ته در واچوه زمونږ چې کله په طالبۍ کې وو نو ما اکثریت سبقونه کراچۍ کې وي ډېر وخت ما هلته تېر کړی نو ما به د ملګرو ته ویل ما چې فارغ شلو ما به د خوبونو به سمې مزې وو او دې ته به انتظار و چې ما ویل چوټي کله کېږي چې سړی سودی بس مونځ کوي او ځان اچي ویده کېږي په خوب باندې ماړه شوي نه وو نو ما د فراغت نه به وروسته موږ ته څه پته وه چې د فراغت نه وروسته خو یې د باندې بل غم در واچوه چې دا څه درته ویلي دي اوس دا رسول غواړي والله چې مخکې به شپږ ګنټې خوب و هغې درې او څلورو له راوست چې مخکې به خپلو بچو سره ژوند پنځه ګنټې و نو هغې زمونږ ګنټې او لس منټه له راوست ما ته مې یو ورځ والدې ویله ما دې ویل نه د شپه معلومه ده او نه د ورځ په سوړي سهار په د مانځه نه مخکې وتې پته دې نه لګي او بیا په تورتم کې راځي په رڼا کې موږ ستا مخ ونه لیدي بچیو مې راته وویله وی چې موږ خو ته چېرته ولې لیدلې کور کې ناست په دې اسلام کې وی د دې حقونه د دې خپل اهل شته کو نشته خو نه بسته پردو هم راغستي وي نو ما مې مور ته ویله ما وی شکر وباسه چې دا لالانتیا مې دنیا نه ده دنیا له مې نه ده دا لالانتیا او د الله د دین دپاره ده زما خوراک زما سکاک زما ولاړه زما ناسته زما ملاسته زما خوبه زما ګرځېدله دا ټول الحمدلله موږ د دې ټولو علماو د عبادت دا خو بازار ته وځي د مدرسې په فکر ولګوي دا خو کور ته را روان دی د مدرسې د کتاب په فکر را روان دی د پلاني کتاب پرې راټوي خو دا اوده دی نو د مطالعه په فکر باندې اوده دی څه مطالعه به اوس ماخوستن کومه څه به بیا پښمني کې راپاڅېږم بیا به مطالعه سهار به بیا لګوي اوله ورځې ما دوه ورځې نمبر باندې دا طالب راسه دی دته ما ویله د ده اکثر د خلکو سره د نمبر نو ما راته وویله چې پرېږدي خو نه خپل درس هغه پاتې دی نه ولې دا یو ځیله ده بل ځیله ده بل ځیله ده چې نه ځي نو لنډ الزام اوس د خلکو سره وي متکبره وی اوس یې نمبر هم پسې باندې اوس مولانا هم ما ته دا فریادو چې دا حال زمونږ تنګ شو بهر کې په دې موږ خوشحالي ولې پرې خوشحاله یو دا محنت د انبیاو ستا کالج ستا یونیورسټي ستا یو تربیتګاه ته دا فکر وکړه چې داسې نوراني صورت او شکل او دا تاج د محمد رسول الله چې نن یې ورته به دې سر باندې کېښودلو او دا د قرآن حافظي چې کور ته بابا در وستلو نو ته فکر وکړه چې د مولوي صاحب له ما څه کړي اصل یې ورته په د زړه په کومې چېرته ستړي مشي وي چېرته دې په پولاو تندي دې یوه غاړه ورکړې ده دا تندی دې ورته ګل کړی دی چې مولوي صاحب شپه ورځ دی نن مې بچی قاري شلو او سراج المنیر قول زه ډېر ذکر کومه چې من قرأ القرآن فکأنما رأى النبي
چا چې قرآن ولوستله لکه نه چې پیغمبر لیدلی دی داسې مرتبې ته ورسېدل لوی مقام ته ورسېدل خاندان دې پې اوچت شلو کلی دې پې اوچت شلو مور او پلار کمې مرتبې ته ورسېدل د قاري په نوم به اوس یادېږي خاندان به دې یادېږي دا محنت د چا او دا د دې خړو دا دی کړی بهر کې په دا مجلس دا د هغې د محنت نتیجه وه او دا د هغې ثمره وه د هغې ثمرې د هغې مېوې لا غونډه کې پوټوس کې دا ما او تا ته هم هغه ځي ته راورسېد د کوم کوم ځینې خلک راوستي د کومې علاقې نه به راوځي زما به دا اراده وه چې زه به دلته ځم په دې دعا کې به زه شرکت کوم او دا رحمتونه د الله پرې راورېږي په دې مجلس کې به زه کښېنم دا د دې خلکو محنت ده هغه ثمره د هغه ثمرې د هغه مېوې د هغه زنانهو د هغه مشکات هغه 50,000 حدیث قال الله قال رسول الله ویل د هغې هغه الله ته جړاګانې د هغې دغه پردو زندګیه د هغې هغه سختې د هغې د سار چې نسکله هغه نتیجه دا راووتله چې نن په کلي د الله رحمتونه راوړي خو زه ملګرو ته وایم خفه کېږئ ما دینه دا راغلی دی د تکالیفو سره سخت مصیبتونه پچای حدیث شته دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اشد البلاء الانبیاء سخت مصیبت زده خلکه سخت تکالیف والا خلکه دا څوک دی انبیا دی ثم الامثل فالامثل بیا چې څوک انبیاو ته ډېر نږدې دي او بیا چې څوک هغوی ته ډېر نږدې دي دا مصائب والا خلک د الله په نبي باندې ډېر مصائب راغلي خو په ما او تا به راغلي د الله د پیغمبره په بیبي باندې بدنامه ولګېدله ولې د چا سې په کوډه جام په برید یې دعوه کړې په دوکان باندې لانجه وه په ګاډي په موټر وه نه نه دا یوه خبره یې وکړله ای امت ته ویل قولو لا اله الا الله ای امته دا یوه خبره ومنیه دا خبره ومنیه چې نشته دی بله حقدار د بندګۍ او نشته بل حاجت روا او نشته دی بل قانون سازه او نشته دی بل مشکل کشا الا الله مگر دقه یو الله دا یوه خبره وه د چا نه څه نه غوښتل هغې راولګېدل منصوبې یې جوړې کړې وی په څه طریقه باندې وی بدنام د قتل منصوبه جوړه کړه یهودو د بدنامۍ منصوبه منافقینو جوړه کړله دارنګې د ظلم د ستم دا جوړې شاګردان به یې ولوان ټکول په کوڅو کې به یې راښکله بلال کې به یې پړی چلی دارنګې خباب به یې په سکروټو سملولی ماشومان به یې په مین سیرول صحابي خپله واقعه بیانوي زه پاتې شوی وم او ما هجرت کولو او هجرت کې ما او ښځه مې په غلا ووتلو او زمونږ یو د شپو ماشوم و د تی ماشوم او زمونږ نه د مکې مشرکین خبر شو او زما د غېږې نه بچی ویوړ وی تښتاو او دوه مشرکینو یو د یو لاس نه نیولی او بل د بل نه په مین باندې ایښي او ما خاوند ورته داسې کتل دا تکالیف ورته په څه میلاو دا ورته د الله د دې دین باندې میلاو شوي دا دین یې رسولی بهر کیفه تکالیف هم راځي خو علمای کرام به محنت جدوجهد طالبه کله علاقه دا به هېڅکله ګوره معاونت نه پرېږدي د عالم سره د مدرسې سره مینه او محبت عایشه به یې وایي که نه وی من احب العلماء فقد احب الله ومن عاد العلماء فقد عاد الله چا چې د علماو سره چا د طلباو سره چا د دین خلکو سره مینه وکړله د الله سره مینه وکړه ومن عاد العلماء فقد عاد الله او چا چې د دشمن چا چې د عالم سره کینه وکړله
چا چې د طالب سره کینه او دشمني وکړله فقد عاد الله نو د الله سره د جنګ اعلان وکړو د الله سره دې بڑا وی بر راواله په دون نظر به ورته ګوري عالم ته د دې مخ ته کتل د دې خبرې اورېدله دا قد انبیاو خبرې د دیونه دا زړونه دا ورته خالي کا دې کې دا قرآن کې نه وه دا بچی چې تا را لېږلی و د دا زړه خالي کړی د دنیا نه یې خالي کړی و بچی د عالم ته حواله کړلو نن به انشاءالله پورته درشي ستا بچی به د کراچۍ نه م راغلی د انګلیس سویزرلینډ نه به م پکې راغلي دارنګې یا د پېښور او یونیورسټۍ او کالج نه به م راغلي د بازار د دکاندارۍ نه به م راغلي بچي به دې ټول کښېنې نن به د ده صورت او شکل ته وګورې و نورو ته به چې د پیغمبر شکل او صورت دا چا درور کم محنت شاته درور دا ولې دا زړه لوښی ورته خالي کړی و دې د وجې نه عبدالله بن مسعود وایي رضی الله تعالی عنه ان القلوب اوعیه عبدالله بن مسعود ویا وای دا زړونه دا په منزله د لوښو دیا دا لوښي دیا دا کاسې دیا دیر زړه دې لوښي کې به څه اچویه نو څه پکې واچویه فاشتغلوها بالقرآن وای دا مشغوله کیا په قرآن باندې په قرآن یې مشغوله که قرآن ورته ور واچوه دې زړه ته علماء سره کېنئ صحبت دی مدرسو کې کېنئ دې مدرسو له وختونه ورکړئ مدرسو سره ولګوه او بیا یو نصرت دی او یو هجرت دی نصرت هم انصار صحابه هم شته مهاجرین صحابه هم شته خو د الله د نبي دا دواړه ډلې د جنت دي انصار هم جنتیان دي مهاجرین هم جنتیان دي خو خیر په دې دواړو ډلو کې د الله نبي ته کومه ګرانه وه د الله رسول ته خو زما ستا ذهن دا پکار دی چې هغه صحابه ګران پکار دي چې کوم وطن پرېښی دی تکالیف یې ډېر تېر کړي او دارنګې وطن یې پرېښی هجرت یې کړی دی سخت یې تېرې کړي زما ستا ذهن خدا خو نه د الله نبي ویل انی احب الانصار د الله نبي ویا زما مینا د انصارو سره ده ای د الله رسول یا په دوه ناونه یا دوه لارې په یو لاره باندې مهاجر صحابه روان دي او په بله لاره باندې د انصارو ډله او جماعت روان دی نو د الله نبي ویا انی احب الانصار زما د انصارو سره مینا ده آغا خلقو سره زما محبت دیا لمی غواړیا چې دا خلقو په صد کې د قیامت په ورځ ودرېږم چا چې د دینه نصرت کړی دیا چا چې طالب سینې کې ځای ورکړی دیا چا چې طالب له غاړه ورکړی ده او چا چې د طالب العلم هغه محبت اظهار الله والله رسول ته کړی دا طلبا چې ستاسو په دې مدارس او جوماتونو کې اوسي ولې د دې مور او پلار نشته دا زما ستانه په خاندان کې اوچت دې کې د غټو غټو خلکو بچي شته په دې کې سرمایه‌دار خلک شته په دې کې هغه خلک شته چې هغوی په چټۍ او انډیري باندې ناست هم نه ده کړې داسې خلک په دې مدارسو کې شته لیکن هغوی ستا دا کلی خوښ کړو ستا دا عالم یې خوښ کړو ستا دا قاري یې خوښ کړو په دې دومره ملک په دې پاکستان کې خصوصا په باجوړ کې او ستا مدرسې لرالی او ستا د کلي ملا ته غونډه ماته کړله او ستا د عالم سره دلته سخته دیری نو ظالمه ته به د الله په مخ کې ودرېږې کو نه چې آیا ستا د دې طالب العلم څه محبت و چې تا د هغه ور فکر کړی چې نن دا سل طالبان په دې مدرسه کې مسافر دي ما ته وخوړله ما ګرمه بستره کې ځان واچولو ما ته هیټر بجلي شته دی ما ته د سهار ګرمه اوبه شته دی آیا زما دې د محمد رسول الله روحاني بچي ته به دا سهولیت وي داسې غور او فکر دې چېرته کړی دی د ګریوان کې سوچ وکړه ګوره په منځونه یوازې کار نه کېږي زما خپله علم سبب دا تبلیغ جوړ شوی
زه تبلیغ کې ما وخت لګولی او د هغه تبلیغ د وخت د وجې نه الله ماله علم راکړی مجاهدین چې کم حق پرست خلک دی او د الهي کلمت الله لپاره یې نه قربانوي علما کرام مدارس په جوماتونو کې دي او په مدارسو کې دي د تبلیغ مراکز دا یو شخص دی دا د یو نبي روحاني اولاد دی د یو نبي د مدرسې نه ګوره دا ټول راوځي د یو دیوبند علماو فکر یې راوړی دی د څه بدل خلک نه دی زه یو ورځ د FM تناسب دی سرکاري یو کس ټلیفون وکړ ویل بعضې خلک ویا چې دا پنجپیر والا تبلیغ نه مني ما ته په دې باندې پوهېږي چې پنجپیر څه شی دی او تبلیغ څه شی دی او دیوبند څه شی دی دې باندې ته پوهېږي نه ما ته پته نه وي ما ورته غوږ شه د شیخ الهند رحمه الله شاګردان او دې شاګردانو کې د علماو ته پته ده د هر سړي له الله یو خپل مهارت ورکوي چا له د تقریر مهارت ورکوي چا له د قرآن مهارت ورکوي چا له د جهاد مهارت ورکوي چا له په تبلیغ کې مهارت ورکوي چا له په تصوف کې مهارت ورکوي دا شاخونه دي شعبې ما د هغې شاګردان په هغې شاګردانو کې یو مفتی شفیع رحمه الله یو اشرف علي تانوي رحمه الله یو د پنجپیر شیخ طاهر رحمه الله یو شاه اسماعیل شهید رحمه الله یو مولانا الیاس رحمه الله دی علماو د یو استاد سبق وا شیخ القرآن طاهر رحمه الله د پنجپیر په قرآن کې مهارت په حدیث د رسول الله مهارت دای دې طرف ته راولېږو قبایلی علاقو ته چې شرکیات او بدعات ډیر دي ته د قرآن خدمت هلته وکړه مفتی شفیع الله په فقه مهارت هغې کراچۍ ته ولېږلو هغې هلته د مسایلو خدمت وکړو مفتیان حضرات اکثر د کراچۍ لپاره اشرف علي تانوي رحمه الله په تصوف په کتابت کې مهارت هغې لاهور ته تشکیل کړو مولانا الیاس رحمه الله هغه په دعوت کې مهارت اغلی په پاکستان کې مرکز ولګاو دا هغې خپلې شاګردان یې برابر کړه دا غزینه به د هغې په مشوره باندې کار روان شاه اسماعیل شهید رحمه الله په جهاد کې مهارت هغې د جهاد د کفر د یهودو خلافه د الهي کلمت الله د بلندۍ لپاره د جهاد لپاره ولېږو نو مالته پکې اوس فرق دی چې کوم یو دا ټولو بس دی یو بل چې تبلیغ ځان له شی دی پنجپیر ځان له شی دی دیوبند ځان له شی دی او جهاد ځان له شی دی دا خو د یهودو سازش دی دا خو سازش دی چې وراچوي زمونږ یو فکر دی مدارس دم د دین خلا ده جماعت دم د دین خلا ده تبلیغه دم د دین خلا ده تصوفه دا ځان له یو خلا ده او دارنګه فقه دا ځان له یو خلا دا ټول شاخونه دي څوک به یو شاخ څوک به بل دا الله نبی وایي کنه حدیث دی کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا فتهلك دا الله نبی وایي عالم شاه قرآن یاد کا خلقو ته قرآن وخایا یا بابا راشه طالب شاه په دې سپینه ږیره باندې قرآن راواله او د قرآن درس ته کښېنه رمضان را روان دی یا متعلم شاه زده کړه وکړه بیا چې زده کړه کله وکړې د اختر وبوست او بستره راواله لاړ شه چله ولګوه یو چله دلته ولګوه یو چله په ټول ملک ولګوه قرآن یاد کا د خرافاتو نه ځان وساته د منګړتو قصو نه ځان وساته ای مستند خبرې د مولا نه یاد کا قرآن ته نه یاد کا حدیث ته نه یاد کا بیا ځلا شوزه خلق الله ترابلا کنتم خیر امت اخرجت للناس الله ویا تاسو پازل کیاب اے د الله په علم کې غورا امت وي تاسو استلی ویا د دعوت د پاره د قران او د حدیث مهنت وکیا د الله نبی وی بلغوا عني ولو آیا اور سوا زماره طرفه اے تبلیغی کو یو آیات دی ولنه د یاد کړي خدای الله نبی وی اول دالم نه یاد کا اول قران را والا غورا اول درس تکینا قرآن باندې ځان پویا کا په حدیث د رسول الله ځان پویا کا بیا بلغوا عني ولو آیا او د یو سورۃ فاتحه معنا یاد کا او زاد چلی او د څلورو میاشتو تشکیل وکا یا ځکه چا معنا کړي اوس د اعتراضات په موږ په تبلیغ باندې ولې خلک کوي
دا د دې د وجې نه کوي بریلیان لګېږي شیعهګان لګېږي یهود له یې ولي وایي دا د ځانه خبرې کوي وایي د ځانه واقعه بیانوي وایي عالم ته نه دی ناسته مسله ده او د یهودو دا سازش دی چې عالم او داعي د یو بل نه جدا دي عالم د داعي سره ټکراو چې ټکراو شو عالم د داعي سره نو د دین خدمت دی باندې د الله غضب دې ځان ته متوجه کړو دغه رنګ یې چې عالم د مجاهد سره ټکراو او مجاهد د تبلیغي سره ټکراو دا د یهودو سازش دی زمونږ ټول جماعتونه دي او زمونږ ټول مشران دي هغې کې به هغه طریقه باندې انشاءالله کار کوو کوم چې زمونږ مشایخو کړی هغه طریقه او د الله نبی ویا کو علم دې نه دی یاد کړی یا علم نه چاته نشي ښودلی نو د الله نبی وی او خادمن ای کلیواله یا خادم شه ای مړه د دې طالب العلم په لږ تپوس کوه ای کله چې د روڼۍ پاخه کړله یو نوڼۍ دلم راوړه او زمونږ خلک څه نه نه ما ته کلي کې یو ځله کلیوالو یو محله د هغې وې وې ستا تعلیم زیپې له نه راځي نو ما زیپه باندې څه ته د سوالګر جوړه خوان خدا کوي چې دا کلیواله ووایي چې ور تعلیم راونه لګي خو موږ راوړه کړه د صوفې دا چې ناسو رسول الله ته اویا صحابه په تنې جامه نه وه د یو بل سره به یې صرف عورتونه به د یو بل د شاته پټ کړي او خلکو به صحابي وایي وایي کجورې به یې راوړلې خو غونچک به یې راوړ د کجورو او د الله نبي به او یا به یې سړي ته ویلي یو میخ په شان یو څیز یې ځوړند کړی و ویې دې ته یې اچوه نو هغه څه داسې صحابه خو نه و د چا چې په یو کجوره ګزاره کېدله سار به ته هغې یوه کجوره خوړله چې د چا به په دوو کېدله هغه به دوه خوړلې چې د چا په دریو کېدله هغه به درې نور به غونچا دا به ځوړنده دا به یې وله راوړله فکر پسې راغلی دا د رسول الله سلم خادم دی دا د الله د پیغمبر د مدرسې طالب دی د الله نبي ته وایي یا رسول الله زه خو قرضدارې شومه ما یهود شرمیا ما کلیوال شرمیا قرض نه غواړي یو یهودي دبا وکړی وی بلاله کو قرض رانهوړله خپلې ټیم له ګوره نو وی دې ته دنه غلام جوړو او د غلامي زندګي خورخواغه تېره کړې وه چې په څټ کې به یې پړی و ماشومانو له به یې ورکړل راکار په کوڅو کې نو هغه یې راوه چې بیا بیا هغه حالات ته واپس نو د الله نبي ته یې ویې زه به استلاړ شم وطن به پرېږدم نبی علیه صلات وسلام خاموش د الله رسوله چې سهار مونځ وکړلو نو بلال ځانه غوټه تیاره کړې ده چربان تهجد یې کړي دي غوټه تیاره کړې ده ځي بلال وایه چې یو سړی راغلی راته ویې چې محمد رسول الله دې غواړي وی چې زه لاړمه وی د پیغمبر د کور مخې ته اوښې ډکې ولاړې دي سامانونه پې پراته دي زه چې ننوتلمه وی ما ته یې ویله چې بلال الله خو دې قرض ډک وی ما چې یا رسول الله څنګه یې قرض ډک وی چې تا دا بار ډکې اوښې ونه لیدلې دا خو د یو بل باچا رالیږلي دي او بس تا قرضونه ترې ډک قرضونه هم خلاص شو کونډې یتیمانانو باندې تقسیم شو غریبانانو له مال نه ختمېدلو د الله نبي راغلی جومات کې ناست دی بلال راغلی هغه یې تقسیم ده کړه وی او وی څه پاتې شو ویل شته د الله رسول وایي زه به کور ته نه ځمه تر هغه پورې چې بلال الله دې ختم کړي نه وي هسې نه چې د قیامت په ورځ الله ووایه چې ای پیغمبره ته خو موږ د دې مال نه مستغني کړی وې دا مال دې څه شي نه جمع کړی دا مال دې سره چرته هغه باچاهانو غیر مسلمو د دې مدارسو خدمت کړی ان الله لا يؤيد هذا الدين کله کله الله دا دین مضبوطیا په یو فاسق فاجر سړي باندې سړی به فاسق یا فاجر به یا خو د هغې په زړه کې به الله واچوي د دې مدارسو د دې علماو او د دې طلباو روزي سپیم نه خوري الله وایي وما من دابه الا علی الله رزقها نشته یو زنده سره مګر الله یې په ما روزي لازمه ده ای دا روزي الله وایي زه وله ورکومه مړه چې الله یې بوش له ورکویه یهودي له ورکویه او سپي او خنزیر له ورکویه نو طالب العلم ولمه چې هغه الله ته جاړي او د تهجدو پابندیه نو دله به نه ورکوي زه طلباو ته کله وایم ته دله کښېنه چې الله وایي دابه په دابه کې دا خنزیر او سپی هم دی دا قبیحه زناور دي الله وایي زه دې له ورکومه نو مړه عالم او طالب خو دا په ما ورته امتحان دې کلي ته الله ګوري چې دی پکې څه کوي الله وایي زما مخې له به راځي کو نه به ودرېږي هلته
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله ګوره مؤمنا کو د ذرې برابر یو کار دې کړی هغه کار دې د ګناه کړی یا دې د نیکۍ کړی ولا جزا او سزا او بدله او ثواب به ګوره هلته ویني هره بدله به دی. نو بهر کې په د دې طلباو علماو مدارسو سره مینه او محبت کوئ او دا دینا دا پې راغلی د شپې دا په دې سختو راغلی ملګري بنئ. زه یو 3 خبرې نورې کوم بس خبره ختمومه. د الله نبي ته وایي وحی راله اقرا د الله نبي ولوله دا د علم فضیلت د علامه ابن کثیر وایه چې الله ول د لوستلو حکم کړی دی. دا یې نه دي ویلي چې فصلیا دا یې نه دي ویلي چې صومو دا یې نه دي ویلي چې اتموا الحج دا وروسته مخکې څه راغلی دی اولنی وحی چې راغلی ده نو الله وایي اقرا ولوله ولوله بل ته ووایه او بل یې دنه واورېه. طالب او عالم ته اشاره کړې ده د اقرا ټکی راغلی دی اقرا لوستلو ته وایي. دا وحی راله نو پیغمبر کور ته رالی دا خدیجة الکبرا ته وایي زملوني زملوني دثروني دثروني یا خدیجه بستر راواچوه کمبل را باندې راواچوه. ولې خبره درنه وه ذمهواري ورکوله که تا دا میښې و که نه او تمهیم میښې و چې ذمهواري وله ورکړه ګوره طالب له دا نه ده چې فارغ شو مولوي صاحب مخکې رد وکړو په دې باندې چې ګوره لاکټې ور وانهچي د دې سرخو بوډرو ذمهواري زنانهو ته ګوره دی ونه ده ورکړې دی له ذمهواري ورکړله ګوره تور سرې ذمهواري ته میلاوه شوه. د مشکات سند یې دله درکړو تا به د دې عالمه د دې خپل استاد او شیخ نه دا اورېدلې چې الله ګوره تاسو ته خطاب کوي یا ایها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. پیغمبره د پیغمبر وارثانو د پیغمبر دایانو ووایې لأزواجك خپل بیبیانو ته ووایې وبناتك الله وایي دایانو علما و انبیاو ووایه د خپله نونو ته م وایه ونساء المؤمنین الله وایه د دې مؤمنانو زنانو ته م ووایې څه ورته ووایه الله وایي دا ورته ووایه د مانځه نه مخکې دا ورته ووایه د روژې نه مخکې دا ورته ووایه د عمرې او د حج نه مخکې دا ورته د واده نه مخکې ووایه دا ورته د نکاح نه مخکې ووایه څه ورته ووایه دا خبره ورته وکړه. الله وایه دی دې راواچوه په ځان باندې غټ غټ څادرونه ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله وایه دی دې راواچوه په ځان باندې غټ غټ څادرونو لره. الله وایي ګوره مشکات دي وه زنانه طالبیا د خپل شیخ نوم بدنام نه کړه د خپلې استادې نوم بدنام نه کړه. الله وایي ورته ووایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. الله ګوره زنانو کورونو کې کښېنئ بازارونو ته چرته لاړې نه شئ بازار ته لاړې نه شئ اوسه ګشته جوړه نه شئ کله ورته الله ولا یبدین زینتهن. الله وایي دا مو ته ووایه ګوره په ختمونو کې ډول مخ ښکاره کوه دا مو ته ووایه چې مړو ته ډول مخ ښکاره کوه دا مو ته ووایه چې ګوره ودونو کې ډولونه مخ ښکاره کوئ دا مو ته ووایه چې پردي ګاونډي ته ښایست مخ ښکاره کوه نه. الله وایه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. الله ګوره کو ښایست ښکاره کوئ طالباتو متعلماتو د اهل علم زنانو د مؤمنانو نونو خویندو الله ګیله کړې ده الله پیغام را لېږلی دی. الله ګوره ولا یبدین مخ ښکاره کوئ مخ ښکاره کوئ دې ډول لره الا لبعولتهن. الله ګوره خپل خاوند ته دا ډول ښکاره که اوس ته ګوره چې یاره ختم له ښایسته راغلي او ګنه کور ته چې لاړې نو بیا به دا کباړ جامې واغوندي او چې ختم له راغلي نو ښه دارو درمل کړو
زمانګ ایسم مولوی صاحب ویا وای الله دې دا مولوی مسلمانان دي مولوی نه دا طالب شي دا نه الله والمسلمانان چې طالب العلم د سنت ژوند نه او د عالم د سنت ژوند نه او طالب بخاری او مشکات او د قران درسونه وي نو مړه چې دا غي مقدار غاړه او د عوام زنانه عام مقدار غاړه د تبلیغي زنانه مقدار غاړه او د عام زنانه مقدار غاړه دا غي په پټانه لري ستام له پټانه لري دا غي جامه باریک ستام نه باریک هم پردو مړو لزا تم پردو مړو لزا هم پردو خادو کې ډول کارا کوا تم کارا کوا هم بازار لزا تم بازار لزا نو په بخاری څه کې چوي دې مثال خو الله ور کړی د خر سره الله ویا عمل چې په تورات او نو د يهود علماء الله مثل الحمار يحمل اسفارا الله مثال د خر دې د بیا عمل سړیا چې کتابونه د په خر باندې بار کړی کله الله ویا چې د هم پرستو علماء خلاف شیا او کله خلاف شلا مثل الكلب الله دغه مثال دا ورسپې دې چې عالم تفلو واچلا به وتسپې ولې د عمل لوته ګوره د عمل نه موسی نو په پیغمبر وحی رااله نو دا زنانه ته خوشخبري واوره بله فضیلت ته دا واوره چې اول من رأى وجه النبي هغه څوک دی هغه کم شخصیت دی چې هغه اوله د پیغمبر مخ لیدلی دی ای زنانه ستا د الله په نیز باندې دومره لویه مرتبه ده چې اول مخ لیدلی دی نو زنانه لیدلی دی خدیجة الکبرا ای نارینه وراله پیغمبر مخ نه دی لیدلی کله چې نبوت ورته میلاو شو نبوت نه مخکې خو 40 کاله و هغوی لیدلی و خو چې وحی راله الله وایي اقرا ولوله کور ته را روان دی شپه ده کور ته رالی اول ملاقات د چا سکی یا د خدیجة الکبرا سره نا اول مخصوکین یا نا اول بیبین یا زنانی نو دا تعالی اللہ مقام در کرے گیا اے پا تمام عالم کیا پا تمام مسلمانان امت کیا بلچا مخونی لیدو ابو بکر مرتبہ دیر چوتا دا اے دو مرتبہ دیر چوتا دا اللہ نبی ویا لو کان بادی نبی یا لکان عمر او ونلیدلو عثمان ونلیدلو علی ونلیدلو ابي هريره ونلیدلو چا ولیدلو خدیجة الکبرا د رسول الله د نبوت مخ ولیدلو اول من سمع الوحي اي اول هغه شخصیتا چې وحي واورېده اول هغه انسان چې هغه قرآن اورېدلی دی چا اورېدلی دی خدیجة الکبرا هغې واورېده اول هغه زنانه چې هغه د وحي صاحب الوحي لره چې هغه پیغمبر لره ای تسلي وله ورکړه دا څوک وه خدیجة الکبرا په درې مقاماتو کې د سړو نه نمبر وړی دی مخ یې ول لیدلی دی قرآن یې ول اورېدلی دی تسلي اول پیغمبر له ورکړې ده او څلورم فضیلت واوره اول ایمان چا راوړی او تصدیق چا کړی دی نو خدیجة الکبرا دا 4 نمبر پنځم پکې شته د پنځپیرۍ او شپږ پکې د تبلیغۍ او دا څلور پکې دای زنانه له فضیلت ورکړی دی علامه ابن جوزي وایي رحمه الله دا تا فضیلت دی نن دې ستارپوشي درته وکړه ونه د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په مرتبه باندې اوبه وانړیه دا مې په محنتونو اوبه وانړویه الله یې ورا کورونو کې کښېنیا د پردې خیر وساتیا عمل په مشکات وکړه په قرآن یې وکړه په بخاري وکړه د خپل شیخ او د خپل استاد په خبرو عمل وکړه بس دغه ته علم دغه ته وایي پټکو ته علم نه وایي علم د عمل نوم دی چې کله عمل انسان دی عمل نه دی انسان نو وحی راله پیغمبر رالی وی ما باندې کمبل لا واچوي تسلي ولا ورکړه خبره ختمومه نو د پیغمبر څخه څوک نه وکړه د پیغمبر څخه څوک نه د پیغمبر څخه څوک نه خپاو اے نه شاګردان شته نه شاګردان شته نه مدرسه شته نه جمعات شته اے د الله نبی د خنۍ ته ونیولې دی خدیجة الکبرا ته ویا خدیجه زملونی ما پټکا نیرا غلی دا اے جبریل راله په دویمه ورځ باندې الله ورته وایي یا ایها المزمل اے په شړۍ کې رانګښتونکیا اے کمبله د ځان راتاوونکیا
پاسېږه قوم اللیل پاسېږه د شپې لاړ شه پاسېږه ځان له د جماعت بندوبست وکړه شاګردان وګوره لاړ شه پاسېږه ځان له ملګري پیدا کول غواړې د دعوت ذمېداري د باندې در اچویه د قرآن د درس ذمهواري د باندې در اچویه د حدیثو د رسولو ذمهواري د باندې اچویه د توحید مسله د غاړې ته اچویه د شرک رد د باندې لازمه د بدعاتو د رسم رد د باندې لازمه مسله ډېره درنه ده سړی یو دی یو شخصیت دی او مسله درنه ده الله دې ته جبریل رایږي چې پاڅېږه یا ایها المزمل قم اللیل پاڅېږه لږ الله ته د شپې وژاړه یا الله د حق پرستو طالبانو مدرسه ډکه کړه الله ته ژاړه زه چې کله درس شروع کوم نو دا دې ملګرو ته زه ځان له 2 رکعته لمونځ وکړم زه وایم الله یو طالب راوله خو د سړي زوی راوله او یا الله داسې طالب راوله چې خیر پرې وشي چې سر درد نه کړي نو زما خپل مزاج دا دی زما په درس کې زه وایم چې یو طالب ناست وي بس دا مې ارمان دی بس نو خو الله له وکړه نو چې دا ټول جومات ډک یو زما د تقریر راسي سیند ته ولېږي نو وړه مې وچاوده نو څه به پرې وکړم چې د قیامت په ورځ د بخاري د غاړې نه جهنم له روان او د قرآن د غاړې له جنت داسې علم دی الله وساتي داسې علم دی الله زموږ شاګرد له نه ورکوي چې اوټه د عذاب سبب نو چې پاڅېده خو ملګري را پیدا کړه نو جماعت یې برابر کړه ای دارالارقم مدرسې ورته ګوله وکړه ای به بندوبست کا ویل وجنو یا سړی وجنو ګوره خلک یې بل دین ته واړوله سړی وجنو ویله ګوره دا مدرسه کې طلبا پیدا کړه نور خلک راته را پاڅوي را دوستانه کړه نو الله ورته وایي یا ایها المدثر قم فانذر ای پیغمبره ګوره د چا پروا ونه کړي ای شړی کې رانګوښتونکي د چا پروا ونه کړي ولې د الله نبي ویه ان الله معنا یا بابکره الله زموږ سره دی لا تحزن مه غمجن کېږه نو چې الله د یو سړي څه شو دا ټوله دنیا د لګي زه د علماو طلباو ته وایم د الله سره معامله پاکه ساته ګناه مه کوه الله مه خفه کوه رب مه خفه کوه ای خلک دی دا د کوڅې سپي دي عواء الکلب لا یظلم البدر د سپو بپا د څوارلسمې سپومۍ خړوالی نشي راوستلی ګوره څوارلسمه سپومۍ دا چې یو ځله وخېږي نو د ټول پاکستان سپي دي غاپیه ای مولوي صاحب چې ستا د الله سره تعلق و ستا د الله سره واسطه وه ستا د الله سره محبت دی خلک دی څه به وایي څه به وایي څوک وایي د مدرسې روپۍ وخوړلې څوک به دا وایه یاره دا فلاني ځیله لاړې څوک به یو پروپېګنډه کوي څوک به بله کوي څوک به بچو پسې خبرې کوي څوک به بیبیانو پسې کوي الله یې ګوره تعلق به نه خرابویه تعلق دې زما سره الله وایي مخلوق به لایي پیغمبر پسې مخلوق لګېدی لای پاڅېده خپله مسله پرې نه دی قم فانذر وربک فکبر ای پیغمبره پاڅېده خلک ویروه وربک فکبر او د الله بړایي بیان کړه مسله د توحید د خلکو سینو ته واچوه نو چې راپاڅېده جماعت برابر شو نو بیا یې ورته وویله چې قل الحمدلله رب العالمین دا یې رابط شو جماعت هم جوړ شو د شپې ملګري برابر شو د توحید مسله په فرض کړه چې قم فانذر پاڅېده خلک ویروه مسله وکړه نو کومه مسله ده نو هلته درته لفظ پټ راوباسي چې قل الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه د الوهیت ټول صفتونه د الوهیت د خدای خاص الله لره دي ځکه ولدي چې هغه رب د عالم دی بس بیا خو سورت فاتحه شروع شي مولوي صاحب ته به درس کېږي دا مې نور درته پرېښوستله بس هغه به یې درته ووایي ځان به ترې څه کوي پې پوهه کوي حدیث مې ویلې لفظي معنی کومه د الله نبي فرمایي اکرمو حملة القرآن د قرآن کریم د بارونکو چې قرآن یې زده کو صاحب القرآن دی د الله نبي وی عزت یې کوي ولې فمن اکرمهم فقد اکرم الله چا چې د عالم طالب عزت وکړو د الله عزت دې وکړو عالم طالب عزت دې وکړه د الله دې وکړه الله به درنه بدله دي الله دې د دې نه وساتي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب